د ایزی پیسې او د جیس کیش د پاره چې کوم نوی قانون جوړ شوی نو د هغې د وجې نه به تاسو خپل دغه اکاونټونه چې دي دا به اوس ختموئ او بیا به دغه اکاونټ چې دی دا به تاسو نه استعمالوئ. نو د دغې نوي قانون فائدہ او نقصان ته مو سټیټ بینک اف پاکستان چې دی هغه نوی قانون جوړ کړی د ایزی پیسې او د جیس کیش دپاره چې اوس تاسو چاته روپۍ لیږئ نو په هغې کې به 2 غنټې چې دي دا به تېرېږي. نو په دې باندې په تفصیل باندې بس کوو ځکه ځینې کسان د دې په فایده او په نقصان نه دي پوهه. بل لا چې د دې د لاسه به ستاسو دغه اکاونټونه چې دي دا بعضې ځای شي او بیا به کار نه کوي ځکه ایزي پیسه او جیس کیش چې دی دا د هر سړي سره دغه اکاونټ دی او د دې نه هغه پیدا لري چې په ټایم باندې کس ته چې دی روپۍ لیږي او د هغه اکاونټ ته چې دی هم په ټایم باندې روپۍ راځي. ځینې کسان په دې باندې سوداګان چې دی دام کوي لکه ستاسو چې څنګه په جیب کې پرس پروت دی دغه شانتې دا ډیجیټل ویلټ دی نو په ټایم باندې تاسو چې دی روپۍ یو کس ته لیږلی هم شئ او وصول کولی چې دی دغه روپۍ هم شئ. خو سټیټ بینک اف پاکستان چې دی ځینې پوسټونه ما وکتل چې په هغې کې وایي هغه دا قانون د دې لپاره وجوړوي چې تاسو کومې روپۍ ور ولېږلی نو په هغې کې به 2 غنټې تېرېږي. دا 2 غنټې به د څه لپاره تېرېږي د دې لپاره به تېرېږي که تا دا روپۍ په غلطه باندې لیږلي نو تا هغه د کومې روپۍ چې تا لیږلې هغه به 2 غنټې کې ته واپسي راوستی شي. ځکه ډېر پراډیان نه وتلي اکثر ځینې کسان ته ټلیفون وکړي هغه موږ ته دا OTP کوډ وایي یا پلانې ستاسو نه معلومات واخلي او ستاسو د اکاونټ نه چې دی روپۍ لاړې شي چې روپۍ لاړې شي نو اکثر خلک ایزي پیسه ته کوي هغوی ستاسو روپۍ تللې دي نو دغه 2 غنټې چې دي په دې کې چې کومې روپۍ لاړې شي نو هغه څه په استعمال کوم نه شي راوستلی او ته د هغې خلاف چې کله شکایت وکړې نو هغه کومې روپۍ چې تا لیږلې په هغه 2 غنټو کې ته واپسي چې دی خپل لاس ته هم راوستی شي. نو د دې نقصانونه چې دي هغه ډېر زیات شو. نقصانونه یې دا شو کومه فایده چې به دې کوه هغه فایدې اوس د دې ختمې شوې لکه ختمې دا شوې چې 2 غنټې خو دې ټایم ورکړو خو ته اوس یو دکان ته لاړې او هلته کې تا سودا وکړه او هغه کس ته تا د ایزي پیسې نه روپۍ ور ولېږې. زیاتر کسان دا چل کوي ور ولېږلې نو چې څنګه تا ایزي پیسه باندې دغه روپۍ ور ولېږلې او ته بیا رغه شي ته راشي او په 2 غنټو کې ته د هغه دوکاندار نه واپسې کوې یا یې ته هغې کس ته ور ولېږې او هغه چې ته 2 غنټې ودرېږه نو د 2 غنټو پر به ته سودا نه اوچتی نو هلو به هغه ته چې کله روپۍ نه ترې تر هغې پر به سودا نه درکوي. دغه شانتې تا یو کس ته اوس روپۍ لیږې یا یو دوکاندار ته چې د هغه روپۍ لیږه ته یې دا روپۍ راوکاږه راله نو ته به ورته 2 غنټې چې دی د دغې روپو لپاره ولاړې چې ما ته دا روپۍ چې دي دا میلاو شي نو هغو به دا قانون چې دی دا به واپسې ختموي او که دا قانون یې لاګو کړو چې دا قانون به وي نو د دې د وجې نه چې دی تاسو به خپل ایزي پیسه جیس کیش یا داسې نور اکاونټونه چې کوم دي ډیجیټل ویلټ نو هغه به تاسو ختموئ د دې د وجې نه ځکه به یې ختموئ چې 2 غنټې خو څوک چاته انتظار نه شي کولی. خلک خو دا د دې لپاره کوي چې پیسې ور ولېږو او پیسې چې دي دا وصول شي چې په ټایم باندې زموږ کار چې دی دا وشي. نو د دې لپاره خلک ایزي پیسه استعمالوي جیس کیش او منی داسې دا نور اکاونټونه دي نو دا استعمالوي. خو سټیټ بینک اف پاکستان چې دی هغه اوس دغه قانون شروع کړی د هغو له طرفه کېدی چې بیا اپډیټ راشي بیا هغه خبره وکړي کېدی چې هغه دا قانون چې دی دا ختم کړي ځکه چې د دې د لاسه به ایزي پیسه او جیس کیش چې دی دا به مکمل ختم شي. ختم به دا چې ستاسو کار چې دی دا به تاسو له په وخت باندې نه کوي. نو د دې ویډیو په تفصیل باندې چې دی تاسو به پوه شوئ چې د هغې فایده سره او نقصان سره